زما والد وو، زما سرمایه وه، زما د سر سوری او قسم دی چې ما نه لاړو، ما نه دي جړلي، زما د سترګو کې به اوښ که څوک ثابته نه کړي، خو صرف په یو ټایم کې مې وجړل، صرف په یو ټایم کې هغه انساني خفګان چې انسان فطرت کم دی چې خفګان کوي، هغه خفګان ما په هغه ټایم کې وکړو چې کم ټایم کې زه د والد محترم قبر ته کوز شوم. همت خو زما دومره نه و چې ما والد محترم په خپله دفن کړی وی، همت دومره زما نه و چې زما د والد محترم جسد ما قبر ته سپارلی وی، قبر کې مې کار کړی، خو دیدار مې کولو، دیدار مې د والد محترم کولو. په دې ټایم کې شاته عمرګري په داسې پملا راته لاس کېښوستلو، پملا راته لاس کېښوستلو او ما ته د خپل والد محترم د شهید رحمه الله تکې لاس کې راکړلې. پرم مې دي قسم چې ما له کمزور راکړو، خو یو رب ته پته ده، خو سینې له مې بیا هم جړه به تاسو لیدلي چې ما ډېر نه دي جړلي هغه ټایم کې، ولې چې ما تسلي وه په زړه باندې چې زما والد محترم کتلی دی دې دنیا نه په غیرت، په جرت، د قرآن په دعوت، د الله په نوم، په توحید باندې تللی دی. د هغه څه په جایداد باندې چا سره لانجه نه وه، د هغه په ځمکې باندې چا سره لانجه نه وه. هغه د الله دا کتاب یې خلکو ته ښودلو چې ای مسلمانه دې کتاب ته راشه، دا اصل کتاب دی، په دې باندې فیصله وکړه، په دې باندې خپله نظریه او عقیده پیش کړه. ایا ستا د نظریه عقیده دې سره تعلق ساتي؟ دې قرآن چغې ډېرې ووالې، د مفتی په شکل کې، د ملا په شکل کې، د مفتی منیر شاکر رحمه الله په شکل کې چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لیکن اے مسلمانه چغې دې وانه اورېدې په ټایم باندې، اے مسلمانه نور قیمتي غمی در سره دي، د نر روان دي. اے مسلمانه زه ته اتفاق دا اختلاف ختم کا. زما مفتیانو ته، زما علماو ته، زما شیخانو ته درخواست ورته کوم چې اے مولا، اے مفتی، اے شیخه، اختلافات په خپل ځای باندې په تندري والا، فروعي مسایلو اختلاف دي، په فروعي مسایلو باندې ته چې تا خدای نه نیسي، په فروعي مسایلو باندې څوک کافر کیږي نه. اے مسلمانه چې په خپل دا خبره کې، په خپل مولا چې ته دا خبره کې چې په فروعي مسایلو باندې څوک کفر ته نه وځي، ولې مسلمان یو زیاته نه راولي؟